اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي إني مغلوب فانتصر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. د طب یو څه مسائل هغه موږ تاسې مخکې هغه بیان کړي وو چې ادویه د طب له زمرې د مفرداتو او د مرکباتو او له هغه سره سره د نبض خبر او تشخیص د مرض دا شیان تقریبا د مول مخکې بیان کړي وو. اوس په دې ځای کې یو دا شی هم پیژندن پکار ده چې د دغه علم طب دپاره درې بنیاده دي، درې اصوله دي. دا درې سره اصول دا به ته په خپله باندې پیژنې. په هغو درو اصولو کې یو اصل دا ده چې انسان به رالټېږي حفاظت به د خپل بدن کوي، د خپل ځان حفاظت دا به کوي. دوم به حمیه فریض به کوي، هغه شیان چې د تا د صحت دپاره کوم شیان مؤثر دي د هغو مضرو اشیاو نه به خپل ځان ساتي. او دریم به له خیره سره استفراغ د چا کوي، د بدن به کوي د چا څخه د مضرو اشیاو څخه، لکه موږ تاسې جراثیم ورته وایو یا داسې شیان چې هغه بد شیان یعنی استفراغ به کوي د مادې له فاسدو شیانو څخه، کوم شیان چې فاسد وي د هغو نه به خپل ځان بچت کوي. خو دغو درو سرو شیانو ته د قرآن عظیم الشان په آیاتو کې که لږ موږ تاسې سوچ پکې وکړو، الله رب العزت دغو درو سرو شیانو ته اشاره کړې ده. حفظان د صحت، د خپل ځان حفاظت، د هغه دپاره هم په قرآن عظیم الشان کې اشارات شته، او له هغه سره سره د پرهیز دپاره هم اشارات شته، او د استفراغ دپاره د خالي کېدن د خپل بدن دپاره چې هغه فاسد مواد د خپل بدن نه خارج کړي، د هغه دپاره هم په قرآن عظیم الشان کې اشارات هغه شته. الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا. خوراک کوئ او چشاک کوئ، خو لیکن اسراف په دغو شیانو کې مه کوئ. مقصد دا ده چې اکثره بیماری چې د انسان وجود ته پیدا کیږي دا د اسراف د وجې نه وي. لکه څه نوم نه تر خپل انداز چې زیات خوراک وکړئ. زیات خوراک دا د انسان د وجود دپاره دا مفید نه ده د صحت دپاره، بلکې دا مضر شی ده. معده ورسره خرابیږي، د انسان په وجود کې تکاوټ او سستی پیدا کیږي، او د هغه سره نور امراض دا چې د هغه پسې زیاتېږي پسې پیدا کیږي. لکه ډېر خوږ وخورې د هغه نه شوګر پیدا کیږي، ډېر تریخ وخورې د هغه نه السر پیدا کیږي، ډېر سوړ وخورې د هغه نه له خیره سره فالج او لقوه دا پیدا کیږي، ډېر ګرم وخورې هغه ګوره د هغه نه یرکان پیدا کیږي، او حرارت د چا د ینه چې کومه ګرمایش پکې پیدا کیږي هغه پیدا. هر هغه شی چې په هغه کې اسراف و، په هغه کې زیادت و، په دې کې د انسان د وجود یعنی له هغه سره صحت نه راځي، بلکې له هغه سره څه شی راځي؟ نقصان او ضرر راځي. نو نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته دا ځایونه راښیي چې تاسې داسې شیان خورئ، داسې شیان استعمالوئ چې په هغو کې اعتدال وي، په هغو کې زیادت نه وي. که چیرې زیادت وپکې بیا په هغه سره د تاسې حفظان د چا د صحت به نه ورسره راځي، بلکې هغه به د تاسې دپاره څه شی هغه به تاسې دپاره هغه مؤثر وي. او بل دوم شی هغه پرهیز ده. انسان به رالټېږي پرهیز به کوي. هر هغه شی چې په هغه سره د تا وجود ته الحاق لحق د چا د یو مرض راځي، بیماري پکې پیدا کیږي یا بیماري ورسره زیاتېږي، د هغو شیانو نه به هم ته خپل ځان هغه ساتي. لکه ګوره سیدنا علی کرم الله وجهه د هغه طبې سوي دي، ته به د انسان د وجود هغه قوت هغه ختم کوي، کمزوری کوي.
لکه علما کرام لیکي چې یوه تبه د انسان اوسي د یو کال طاقت د انسان هغه پورته کوي او ختم کوي په انسان کې دومره کمزوري راځي وجه دوی دا بیانوي چې له دې وجه خس د انسان کله تبې ختمې سي د خولې خوند یې خراب وي ښه ته یې رضا نه کېږي خوږ شی ورته تریخ ښکاره کېږي ولې دا دی دغه خپل قوت نه لاندې رالوېدلی نو په دې وجه باندې به ته رالټېږې څه به کوې پرهیز به کوې سیدنا علي کرام الله وجهو نبی علیه صلات وسلام یو کور ته راځي اوس دا خپله باندې دا روایت ده هغه د کور ور رالټېږي نبی علیه صلات وسلام ته یو خوشه یو خوشکوله یو وږی ورشکی د کجورو ورته راوړي نبی علیه صلات وسلام ته نبی کریم صلی الله تعالی علیه و وسلم هغه کجورې خوري حضرت علی کرام الله وجهه هم پرې لګیا کېږي خوري نبی علیه السلام ورته وویل مه یا علی ته مه خوره ته ناقح یې ناقح هغه چاته ورکړل کېږي چې هغه نوی د بیمارۍ نه دی راجوړ سوی نو چې ته نوی د بیمارۍ نه راجوړ سوی یې د تا په وجود کې کمزوري ده او په کجورو کې حرارت ده ګرمایش ده نو دا د تا د وجود دپاره د اصلاح او د صحت دپاره دا مفید نه دی بلکې هغه مضرې دي نو ته کجوره مه خوره نو یو څه ورته وویل نو نبی علیه السلام ورته وویل چې خوراک مه کوه حضرت علي کرام الله وجهه کښېنست خو کله د هغه نه وروسته چې بیا کله چکندر راوړل سول او یا له خیره سره نبی علیه صلات وسلام ته هغه اوربسې د هغو نه یو څه حلوا ځینې علما یې هغه جوړه سوې وه نبی علیه صلات وسلام ورته دا وخوره ولې په دغو کې حرارت نسته په دغو کې هغه قوت نسته چې کوم قوت هغه په کجورو کې اوس انسان کمزور وي طاقتمن شی وخوري په انسان باندې بوج کېږي ورباندې تکلیف کېږي نو نبی علیه صلات وسلام د هغه څخه دی شی کو غیر امنه که موږ تاسو دې ته وګورو په قرآن عظیم الشان کې موږ ته الله رب العزت دا فرمایي که چیرې تاسې اوبه نه کړې پیدا یا خو هم اوبه پیدا کړې خو لیکن داسې داسې په تاسې پر یو مرض و نو په هغه وخت کې بیا تاسې راولاړ سئ تیمم ووایي